ملیریا څه ته وایي؟ مطلب دا دی ملیریا چې د هغه څنګه بیماري ده. دا خو بدونه تا ته پته وي پای چې د یو بیماري نوم دی. په دا ویډیو کې صرف په دې سره خلاصو چې د ملیریا وایي څه ده. تر ټولو اوله ګوره که چیرې زه تا ته د ملیریا په ورډ کمپوزیشن مطلب دا د ملیریا چې کوم لفظ دی دا راغلی له کوم خوا دی. ملیریا ته ولې ملیریا وایي؟ ګوره دا د اطالوي زبان یو لینګویج دی ایټلیان. د ایټلی زبان څه یعنی د دوو الفاظو مرکب دی یعنی کمپاوند دی. په دې کې راځي مالا اور ایریا یعنی مالیریا. اول مالا چې کوم دی د دې مطلب دا دی ګندګي اور کوم چې ایریا ده دا مطلب هوا. اوس پخوا وختو خلکو به دا مطلب کانسپټ په ذهن کې و چې بای هغه خلک چې په ګنده ځای کې دوی اوسي یعنی یو ګنده انوایرمنټ دی پولوټنټس ورې زیات دي الودګي یعنی پولوشن ورې زیات دي هغه خلک چې دي بیا د ملیریا شکار کیږي. لیکن بعد کې په دې بیا تحقیق وسو یعنی په دې چې کوم وسه ایکسپلوریشن وسو بیا دا معلومه شوه چې بای دا ملیریا چې د پلازموډیم په وجه سره پیدا کیږي. اوس به ته وایې یاره دا پلازموډیم دا څه دی؟ ګوره دا پلازموډیم نه دی دا څه دی دا یو مایکرو ارګانیزم دی یعنی یو پیراسایت. پیراسایت مطلب دا دی یو کوچنی جاندار دی چې هغه په یوه ځای مشتمل وي مایکرو ارګانیزمز. او کوم چې دا پیراسایت دی دا د پیراسایټیزم یو تعلق دی. تعلق مطلب کله چې په دې کې بیا دا کوم چې پیراسایت دی هغه د هوست یعنی د یو بل جاندار بل انیمل یا بل ارګانیزم په جسم کې هوسي هغه ته تاوان ورسوي. نو دا د ملیریا چې کوم پیراسایت دی د پلازموډیم ویل کیږي. دا هم دا ډول دی که چې دا د انسان جسم ته ورسي نو د انسان جسم ته څه کوي تاوان ورسوي. نو د تعلق ته موږ پیراسایټیزم وایو. صحیح فهم درځو کې. اوس راځو اوس ګوره دا پلازموډیم چې موږ ورته وایو نه پیراسایت اوس دا له یو انسان څخه بل انسان ته را څنګه سي مطلب منتقله څنګه سي. اوس په دې کې راځي موږ ماسکیټو ورته وایو مچر. مچر چې کوم هغه څه کوي دا چې کله تا په جسم کښېني یو مچر د ورته ویل کېږي. یو خو کیولیکس دی یو انوفیلس دی. کیولیکس چې دی دا کوم چې برډز دی پرندې یعنی پرندو څه کوي پلازموډیم څه کوي یعنی یو بیماره پرندې څه یعنی کوم پرندې کې چې پلازموډیم بل صحتمند پرندې ته ټرانسفر کوي منتقله کوي. او کوم چې دا ماده انوفیلس دی دا بیا څه کوي دا بیا په انسانانو کې د پلازموډیم ترانسمیشن کوي. مطلب یو بیمار انسان څه پلازموډیم راواخلي د هغه له وینې څه له بلډ څه بیا څه کوي یو صحتمند انسان جسم ته ورواچوي. او هغه صحتمند کس چې وي هغه څه کېږي د ملیریا شکار شي. دلته مچر ته موږ ماده انوفیلس وایو. یو بیا بل ایډیز دی هغه بیا انسان په جسم کې ډینګي وایرس پیدا کوي. او کوم چې دا انوفیلس دی دا څه کوي دا ستا په جسم کې یعنی د انسان په جسم کې څه ملیریا پیلاوي. د ملیریا بیماري به تل وي اکثره په ګرمیانو کې ډېره زیاته وي مطلب د جون جولای میاشت چې کومه وي ولې په دا ټایم کې مچر ډېر راوځي ماسکیټوز نه دي. دا بیا څه کوي ملیریا چې دا الریډي دوی په جسم کې وي صحیح دي. له یو بیمار انسان څخه وینه چې کله دی چوز کوي نو هغه وینه کې چې وي پلازموډیم د جسم ته ټرانسفر شي. بیا دی کله بل انسان ته دا وینه بیرته داخلوي په هغه وینه کې چې وي پلازموډیم وي هغه یوز والا وینه مطلب هغه وینه چې د انرژي ځینې اخیستې وي هغه بیا بل انسان ته چې ورچوي په هغه کې پلازموډیم وي نو هغه تازه وینه چې بیا ځینې اخلي دا مطلب یوز والا وینه دته ورواچوي نو دوی بیا څه کوي د ملیریا شکار شي صحیح. نو دا د ملیریا یو پس منظر ما درته بیان کړی. انشاءالله ګایز امید کوم چې دا ویډیو څخه استفاده اخیستې. انشاءالله ملاقات وي په نیکسټ ویډیو کې. نو فی الحال الله حافظ.